بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجري عليه زماننا، او نجاری کیگی پا اللہ تعالی باندے زمانن زمانہ پی نجاری کیگی. ولی نو دو وجہ متیر درس کے ویلے وے. دا زمانی تعریف پنز دا متکلمین همو، دا زمانی تعریف پنز دا چا باندے دا فلاسفہ همو. دا تیر درس کی خبر ختم وا لان دی راشی دے وی ثم ان مبنى التنزيه عما ذكرت على انها تنافي وجوب الوجود لما فيها من شائبة الحدوث والامکان. دیزی کے اس طالب دے اصلی دلیل خواہی دا پارا دا سلب دا چا دا صفات سلبیو. اصلی دلیل اصلی دلیل خواہی دا پارا دا سلب دا صفات سلبیو اغا دا چی دا سمر صفات چه مخ کے تیر شل بنیادی نکتہ دا چه دا منافی دی دا چا سارا حالا دا وجوب الوجود سارا منافی دی دا چا سارا طالبا باری تعالیٰ کے بچوی دا واجب الوجود وی. واجب الوجود سمانا وجود بے ضروری وی سشیبه وی او چې دا څومره مخکې مونږ صفات سلبیه ذکر کړنو دا ټول منافی دي د چا سره طالب د وجود الوجوب سره. ولی ځکه په دې کې شیبه د حدوث ته او شیبه د چا د پکې د امکان د پکې. او الله تعالی مونږ مخکې تاسو ویلي چې الله تعالی قدیم دی. الله تعالی څه شی دی معنا ته وزلو ګوره دی وی ثم ان مبنى التنزیه بیا مبنا د تنزیه چې دا عما ذکرتا علا انها تنافی اغا پدیده چه دغا طول صفات سلبیه چه مخی تیر شل دا منافی دی د وجوب الوجود سرا. الکا منافی د وجوب الوجود سرا ولی دی لما فیها من شائبت الحدوث والامکان زکا پدی کی شیبه د حدوث او د امکان دا علا ما اشرنا الیه بنا پا اغی باندی چه منگا ورطا مخی اشاره وکڑلے مخکې مورته اشاره وکړي چې په دې کې شیبه د چا د طالبه د حدوث ده او شیبه پکې د امکان ده. هغه څنګه مخکې موږ او تاسې ویلې د الله تعالی نه نفي د جوهریت راغله لیس بجوهرنا، نفي د عرضیت راغله چې الله تعالی لیس بعرضنا. اللہ تعالی عرض نه دی او جوهر نه دی. یا لکه دا ولی نو خلاصه مونږ ویلې وه چې جوهر او عرض دا دواړه قسمین دي د ماهیت ممکنه د پاره. چا د پاره ماهیت ممکنه مونږ تقسیمو چاته جوهر او اوس کته وای چې الله تعالی جوهر دی یا عرض دی خو اطلاق دی پیو کدی او قسم د اقسام د ماهیت ممکنه نه او الله تعالی ماهیت ممکنه نه دی بلکې څه شی دی قدیم دی نو شی بده حدوث رانغله کته پم د اطلاق کې ممکن خو حادث دی کنه. دا یو بلا وجه مخ کی تادا ویل چې الله تعالی لیس بجسم ولا مرکبنا. الله تعالی جسم نه دی والله تعالی چې دی دا مرکب نه دی. ولی ځکه جسمیت چې دی دا د صفات حادثه نه دی، ترکیبم دا د صفات حادثه نه دی. نور شکل او صورت را واخله دا ټول چې دی دا د صفات په امور حادثه کې موجود دی. شکل هم په امور حادثه کې دا رنگی صورت هم په امور حادثه کې، جسمیت هم په امور حادثه کې، ترکیب هم په امور حادثه کې. او الله تعالی قدیم دی. الله تعالی څه شی دی بس بنیادی ټکی دا د ټولو تنزیحاتو د پاره اساس دا دی چې الله تعالی قدیم دی او دا څومره صفات سلبیه چې مخکې تیر شول نو دا موجودیږي په چا کې په ماهیت اوس کته دغه صفات نو تعالی ته ثابتین په دې کې به شیبه د حدوث او د امکان راشي. والله تعالی چې څنګه د حدوث او د امکان نه منزه دی همدغه قصید شیبه د حدوث او د امکان هم منزه دی. په مسله پوښوي اوس ورپسې راځي دی وی لا علی ما ذهب الیه المشایخ
وزین مشایخو د دې صفاتو سلبیو د پاره تنزیحاتو د پاره وجه ویلې و او دا وجه د خوخه نه ده نو بیرته را لګیږي څه شي کی ور باندې رد کی ور باندې څه کی ور باندې طالبه اوس نور چا دلته څه دلایل ویلي دي او د بیرته را لګیږي ور باندې رد کی وي هغه دلایل کمزوري یو دلیل د پاره د نفي د صفاتو سلبیو څه شي نو تاسو مخکې وګورئ هغه دو مخکې ویلې لا دا سند لکه څنګه چې ذهاب کړی دی مشایخو من ان المعنى العارض لکه مشایخ وی الله تعالی نه چې عارضیت نه پیدا ولې سبي عارض نو دا ولی وی داغي وجداد الله تعالی عارض نه دی لان معنى العارض معنا د عارض بحسب اللغه ما يمتنع بقاؤه و عارض دي ته ویل کیږي چې داغي بقا ممتنعي او الله تعالی بقا خو ضروری ده ليس بعارضين الله تعالی عارض نه دی ولی بځکه عارض چاته وي الا ممتنع او الله تعالی بقا ممتنع بلکې بقا ضروری ده نو د دې وجه نه الله تعالی چې دی ليس بعارضين نو دا جواب کړی دی خو بیرته دوی ور باندې څه شي کې رد کی او طریقه د رد د دلیل کمزوره دی ځکه د عارض بقا خو ممتنع نه ده طالب مخکې مونږ ویل د عارض بقا ممتنعه د عارض بقا ممتنع نه ده هله به ممتنعي چې عارض ځان ته راواخلي او بقا ځان ته راواخلي عارض څه شی راواخلي او بقا نو بیا قیام العارض بالعارض راځي او قیام العارض بالعارض دا باطل دی مخکې مو ویلیو بلکې مونږ او تاسو یې وجود د عارض اخلو د بقا د عارض عبارت ته چا نه ده د وجود د عارض نه چې د دې وجود نسبت زمانه ثانیه ته وکړي بقا د عارض معنا ده همدغه عارض دی خو چې نسبت چاته وکړي طالبه الا وجود د همدغه عارض دی خو چې نسبت چاته وکړي زمانه ثانیه ته وکړي تاسو ته مخکې ما مثال پیش کړو لکه په پټکی کې یا په خولې کې سپینواله او تورواله دا سپینواله او تورواله خو عارض دی کنه په خولې کې او د پرونه موننم سبب می بل ورځ باندې نو کته خو چې لکه دا خو عارض دی او بقا د عارض خو څه شي ده باطل ده نو دوی راغله دغه نه جواب کوي چې ټیک د بقا د اعراض باطل ده او دا هغه صورت کې چې بقا ځان ته وي او عارض بلکې مونږه بقا د عارض عبارت د وجود د عارض نه اخلو چې نسبت زماني ثانیه ته وکړي امدغه وجود د عارض ده اوس هم ده خو چې په نسبت دویمه زماني ته واخلم دغه بقا ده نو که څوک دا وایي چې بقا د عارض ممتنع ده نو څوک وایي چې لکه دغه امتناع خو نه چا وایي دا جواب زکه کمزور شو دویم ته وګورئ دویم وجه چا دا ویلي د معنى الجوهر ما يتركب عنه غيره الکوي الله تعالی جوهر نه دی ولی وی جوهر دی ته ویل کیږي چې د دینه به ترکیب د غیر شوی وي نو جوهر مخکې مونږ ویلو جوهر د متکلمینو چې هغه جزء لا يتجزا او د جزء لا يتجزا نه چې د جسم جوړیږي نو الله تعالی جوهر نه دی ولی نه دی لکه جوهر متکلمینو چاته ویلي جوهر الفرد جزء لا يتجزا ته ویلي که الله تعالی جوهر الفرد شي نو د جزء لا يتجزا نه خو څه شی جوړېده جسم جوړېده نو په دې معنا باندې د خدای تعالی نه خو جسم نه جوړیږي نو ځکه الله تعالی چې د جوهر نه دی دا د بعضې مشایخو دلیل نه دی وی دا دلیل هم کمزور دی ځکه وی دا ستا خبره به هغه وخت کې صحیح وه چې د دې جوهر د پاره همدقه یوه معنا وی بلکې د جوهر د پاره نورې معناګانې هم شته بله معنا د جوهر څه شی دی طالبه وی بله معنا د جوهر دا د مونږ او تاسې وی جوهر قایم بذاته ته وی جوهر چاته وی او تاسو ته مخکې د عبارت تیرو چې د جوهر اطلاق چې په معنا د قائم بذاته سره واخلو نو په الله تعالی خو کیږي اطلاق من حيث المعنى په باری تعالی څه شی دی صحیح دی صحیح دی الله تعالی جوهر دی په دې معنا چې قائم بذات دی وجود بل چا ورلره دا خو صحیح ده خو اطلاق ولې نه کوو ځکه مونږ ویل چې اسماء الله توقیفي دي شرف نه ده وارده اسماء الله توقیفي دي او په جوهر څه شی نه ده وارده وشوا نو دا دلیل هم کمزور دی ځکه جوهر دویمه معنا ده ومعنى الجسم ما يتركبه عن غيره او معنا د جسم وای دا هغه د چې دا مرکب وي د چانه د غیر نه د دې څه معنا ده یعنی مخکې ویل چې الله تعالی جسم نه دی نو د هغې دلیل ذکر کوي وی الله تعالی جسم ځکه نه دی جسم ځکه نه دی چې معنا د جسم دا ده چې دا مرکب وي د بل چانه یعنی د اجزاو نه
نو که الله تعالی جسم شي نو دا به هم مرکب شي عن الغیر. عن الک دا ولی دا معنا د جسم ولی کو وای ځکه ته وګوره بدلیل قولهم هذا اجسم من ذلك. هذا دو جسمونه دي او ته وای چې دا یو جسم اجسم دی د چانه دا جسم اجسم دی د چانه. نو اجسمو صيغه د اسم تفضیل د په اسم تفضیل کې قانون دا دی چې مفضل علیه وي او بل مفضل وي. صحیح شو؟ او دا معنا تفضیلی دا په مفضل علیه کې د مفضل نه ازیاده وي. معنا تفضیلی پچا کې په مفضل علیه کې د مفضل نه څه شي وي. نو دا ته چې وای چې هاذا اجسم من هاذا دا د دینه اجسم دی دا د دینه اجسم دی نو د دې معنا څه شي نه. خو طبعا دا به معلومیږي چې لکه دا جسم مثلا د 2 اجزاونه جوړ دی او دغه جسم د 3 اجزاونه جوړ دی یا دا د 5 اجزاونه جوړ دی او دا بل جسم څه شي دی د 10 اجزاونه جوړ دی. نو دا اجسام اطلاق په دغه دوران کې کیږي کنه. نو په الله تعالی باندې د جسم اطلاق ځکه نه کیږي چې جسم کې قانون دا دی چې د دې په ترکیب د چا نه راغلی د اجزاونه راغلی دې ته جسم وای. په دلیل د دې سره چې عربان وای چې دا اجسام دی د اخر نه. نو دا اجسام اطلاق کله کیږي چې کله د کې اجزا ډیر په دې بل کې اجزا څه شي. نو دا دلیل دا ویلې ده. نو دینه دا معلومیږي چې جسم دې ته ویلې کیږي او الله تعالی خو مرکب د اجزاونه نه. خدا دلیل هم کمزور دی. دا دلیل ولی کمزور دی و ځکه جسم هم کم کله نا کله په معنا د قائم بذاته سره راځي. چا سره راځي؟ نو امخ کې منګه بیا ویل خچ جسم په معنا د قائم بذاته سره راځي نو د دې اطلاق په تعالی بیا ولې نه دی صحیح. په کار دا چې خلک کوی چې الله تعالی څه شی دی جسم. نو دا راغی جواب کی او وی ورته چې نه د دې اطلاق په الله تعالی ځکه نه کیږي. نو دا اجسام دی د اخر نه. نو جسم هم کله په معنا د قائم بذاته راځي. نو کته وای چې اطلاق په خدای تعالی ولې نه کیږي نو بیرته موږ خبره وکړه چې اسماء الله څه شی دی طالبہ وسورته وګورئ. دی وای ښا ومعنى الجسم ما يتركبه عن غيره. معنا د جسم دادا چې مرکب وي دا عن غیره د بل چانه بدلیل قولهم چې هذا اجسم من ذلك. دا اجسم دی د چانه د دینه. هذا اجسم من ذلك دا اجسم دی د چانه. په مسله باندې ان شاء الله پوه شو. خدا دلیل کمزور دی چې کوم مخکې ویلې راځي ورپسې بلې تا. وان الواجب لو ترکب فاجزاؤه. بل مسله درته وای دا د ترکیب دلیل وای ښا که الله تعالی مرکب شنو وای تا نه پوښتنه کومه. خلاصه د دلیل دا ده تا نه پوښتنه کومه یا به د اجزا موصوف وي بصفات الکمال. د اجزا چې کوم پوده کیږي نو یا به دا اجزا موصوف بصفات الکمال وای او یا به نه وای. که وای نو لازمیږي تعدد د وجبو چې الله تعالی دی او اجزای دي نو لازمیږي تعدد د وجبو. کدا صفات الکمال چې چا کی وي نو هغه واجب وي کنه. او تعدد د وجبو چې دا باطل دی دا باطل دی. دا دلیل دی ویلې او دا دلیل هم کمزور دی. نقض ور باندې کېدې شي په دې طریقه باندې وای مونږ به خدای تعالی مرکب د اجزاو نه وایو او ټول اجزاو کې به صفات الکمال وي. دا ټول اجزا به صفات الکمال وي. کته تعدد د وجبو راځي دی ورته وای چې دا ضروری نه ده چې هر جز دی واجب وي. دا ضروری نه ده چې هر جز د څه شي وي واجبي. ځکه یو واجب لذاته دی طالبا او بل واجب لغیره دی. و خپل باری تعالی واجب لذاته دی. وجوب د ذات تقاضا ده او دا نور کوم صفات چې دي نو صفات ته هم دی واجب وای واجب لذاته نه واجب لغیره. یعنی په دې کې وجوب د وجه د غیر نه دی چې هغه ذات تبارک تعالی دی. په مسله باندې پوه شولې تاسو. تعدد د وجبو دراشي کنه واجب تقسیمو دو اقسام ته. یو واجب لذاته دی او بل واجب ذات تبارک تعالی. واجب لذاته دی چې کوم صفات الکمال دي هغه واجب دي خو لذاته نه بلکې لغیره. یعنی په دې کې وجوب د وجه د غیر نه راغلی دی چې هغه ذات تبارک تعالی دی. په دې مسله باندې پوه شولې بلې ته وګورئ. وان الواجب لو ترکب فاجزاؤه اما ان يتصف بصفات الكمال. نو دا اجزا د بیا متصف کیږي په صفاتو د کمال سره او یا نه. کچرته اجزا د متصف شي په صفاتو د کمال سره نو فیلزم تعدد الواجب. لازمیږي تعدد د وجبو. تعدد د وجبو باطل دی. نو اوس مو جوابو که چرا دي شي تعدد د وجبو کنه. تعدد د وجبو دی واجب دو قسمه ده.
لذاته واجب دی او بل ته وګوره و الا او کچر دا ټول اوصاف د چې د څه شی نوي موصوف په صفات الکمال نه نو فیلزم النقص نو لازمیږي نقص او حدوث لازمیږي او نقص او حدوث چې موصوف په صفات الکمال نه نو بیا به څه شی نقص او حدوث راشي ولی طالبا مثلا یو د صفاتو د کمال نه علم دی کنه الله تعالی عالم نه نو دی به عالم یو په اجزاو کې به څه شی وي جهل وي دی به قادر یو په اجزاو کې به څه شی وي عاجزي وي دی به سمیع یو په اجزاو کې به دا صفت نه وي او نقص او حدوث د اجزاو دا مستلزم د نقص او حدوث د چالر واجب لر ولی طالبا خدا واجب ذات د چا نه جوړ دی خود د اجزاو نه جوړ دی نو چې په اجزاو کې نقصان دی نو جوړ چې څوک د اجزاو نه وي نو په کل کې به نقصان دی په دغه خاطر باندې مونږ وی چې الله تعالی لره اجزا نشته بلې ته ګوره وأيضا إما يكون على جميع الصور والأشكال والمقادير والكيفيات ويطانا پختنا قوم مناسب مخکې مونږ ویل الله تعالی لره وی جسم څه شی نشته شکل مقدار وغیرہ نشته دی ورلره صورت نشته دی ورلره وی کته اوس وی چې الله تعالی لره جسم او صورت راشي او شکل راشي نو تانه پختنه کومه یا بل الله تعالی چې دی وی په جميع صور او اشکال او مقادیر او کیفیت باندې چې څومره شکلونه دي څومره صورتونه دي څومره کیفیتونه دي یا بل الله تعالی متصف په دې ټول شکلونو صورتونو کیفیتونو باندې وی صحیح شو او یا به الا یا بنوي کچرته په ټولو باندې وي نو فیلزم اجتماع الازداد په دې صورت کې لازمیږي اجتماع د ازدادو او اجتماع د ازدادو څه شی دی دا باطل ده تاسو نشئ کېدلی چې هم تور وي هم سپین وي هم قوي وي هم ضعیف وي وغیره دا ټول صفات پکې راغونډي خو دا خو نشي کېدلی او علی بعضها یا به وي په ټولو صورتونو نه بلکې په بعضې صورتونو باندې به نو چې په بعضو صورتونو راغلل وهي مستویت الاقدام او دا ټول مستویت الاقدام دی په افاده د مدح کې او د نقصان کې او په عدم دلالت د چا کې د محدثاتو کې علیه نو فیفتقر الى مخصص ويدخل تحت قدرة الغیر فیکون حادثا نو بیا دینه حادث جوړیږي سمانه دا ټول صفتونه په دې کې برابر چې دا دی ور باندې منتسب شي دا ټول دي او چې ټول په دې کې برابر و تر اولګېدلې په دې زونه د منتسب کو په زینو نه نو دا خو ټول مستویت الاقدام وکړ نو تا زینو باندې منتسب کو په زینو دینه کا او دا سره د دې چې ټول برابر په افاده د نقصان کې په افاده د مدح کې نو چار کله دا ټول برابر و تر اولګېدلې په زینو منتسب شو په زینو نه نو دا منتسب کېدل د غزات په زینو صفاتو باندې او نه منتسب کېدل په زینو باندې دا څه شی دی طالب او مرجح غواړي داسې یو څوک به چې د بعضو صفاتو ته په دې بعضو نورو څه شی ورکړي ترجیح ورکړي نو چې داسې یو مرجح ورلره پکار دی نو فیفتقر الی مخصصنا نو دی دا محتاج په دې صورت کې مخصص ته ويدخل تحت قدرة الغیر او داخل چې لاندې د قدرت د چانه نو فیکونو حادثنا فیکونو بخلاف مثل العلم والقدرة فإنها صفات كمال تدل المحدثات على ثبوتها وازدادها ازداد دغی صفات نقصان دي لا دلالة لها على ثبوتها لأنها تمسكات ضعيفتنا ذکر دا چې مخکې سویل تمسكات ضعیفه دي چې توهن عقاید الطالبین وتوسع مجال التعینین زعم منهم د دوی ګمان دا چې تلک المطالب العالیه څه شی دي على امثال هذه الشبهه الواهيه بنا دي پچا باندې امثال دغه شبهات واهيه باندې چې دا چا ویلي دا چندان خوندوري قصې نه وي ضعیف دلایل کنه تمسکات ضعیف وجوهات من ارتویلې الکه دا څوک چې وایي چې الله تعالی جسم دی وغیرہ د غیر پر دلایل څه شي دي واحتج المخالف بالنصوص ظاهره في الجهه والجسميه والصوره لك استوى جهات کې الرحمن ولا العرش استوى او صورت کې یا په جوارح کې ید وجه وغیرہ راغلي غي دا وی چې بان كل موجودين فرضا لابد ان يكون احدهما متصلا باخر هر واحد د دو موجودين چې فرض کړی شي نو لابد د چې د متصل وي تر اخره پورې مماثل له مماثل وي د غسر یا د جدا وي د غنه مباین دی غسر په جهات کې والله تعالی والله تعالی خو حالم نه دی او محلم نه دی د عالم د پاره نو فیکون مباینا للعالمین خو یو موجود الله دی یو موجود ممکنات دی نو الله تعالی نه ممکنات سره مماثل نو ورته حال دی او نو ورته محل دی نو چې نو ورته حال دی او نو ورته محل دی نو لابودی د دې نه چې دی بدغې نه څه شي وي
جدا بوي مباين بوي د عالم لرا په جهتن په یو جهت کې وي فیتحیزو نو چې جهت کراغه اشاره حزب ورته کې فتحیزو فیکونو جسما نو یا به جسمي او یا به جز د جسمي مصور بوي متناهي وي جواب دا دی چې ټول داسې وهم محض دی او حکم دی په غیر محسوس باندې به احکام المحسوسات ته چې وایي چې دا کوم وجوهات ذکر کړي نو دا د محسوساتو د پاره دی لا ته چې کومه خبره کې دا د دیو جسم د بل جسم سره یا به متصل مباین یا به تنه جدا وي خدا خبره د چا د محسوساتو ده او باری تعالی خود قبیله د محسوساتو نه ده والادله القطعيه قائمه على التنزيهات نور ادله قطعیه په تنزیهات قائم دي نو فیجب پکار دادا چې تفویض وشي د علم د نصوص الى الله تعالی على ما هو داب السلف تفویض وکړه استعمال متشابهاتو کې درې رای دي یو رای د مؤوله و ده چې څوک تعویل کوي یو رای د چا ده اهل زیغ ده او یو رای د چا ده مفوضه و ده نو دی وی بس خبره ده چې تفویض وکړه د دې علم خدای تعالی ته اوس پاره د سشي د پاره علا ما هو داب السلف ایثارا للطريق الاسلمي د پاره د غوړه کولو د اسلامي طریقې یا تعویل کبي تعویلات صحیحه خسته تعویلات پکې وکا لك علامه اختاره المتاخرون لك خسته تعویلات چې متاخرین علما غوړه کړی دي د فعن لمطاعل الجاهلین وجذبنا څه شه ده دو معنا د مټ سره د پاره د جذب د چا دغه مټانو د قاصرینو سلوکن لسبیل الاحکام